دوستانو ځینې کسان دا سوال راچوتوي چې یاره د پاکستان باندې دا دونه ډرون ولې وورول شول او هندوستان چې ډرون را خوروله یا یې په پاکستان باندې راویشتله نو پاکستان دغه ډرون په میزایلو باندې ولې نه تباه کول یو فلسفه باندې تاسو پیو دا کوم ډرون میزایل چې د امریکای د اړخه اسرائیل له ورکړی شوی د اسرائیل بیا جوړ کړی دي اسرائیل هغه توغندي یا ډرون چې کوم دي نو هغه هندوستان له ورکړی دي دغه یو ډرون چې کوم دی نو د $500 نه والا تر د $50,000 پورې جوړیږي او دا په دې کې داسې سیستم لګېدلی دی چې دا کله د بل ملک ته تولېږي نو په هغه ځای کې چې د کم ځای نه په ده باندې ګزار کیږي نو هغه سیستم ته لاک کړي واپس خپل هډ کوارټر ته ولېږي چې د دې ځای نه په ما باندې په میزایل ډزو شو نو یا خو هغه د هغې نه پس هغه بیا په خپله تباه شي خودکش ډرون وي او یا د هغې نه پس وویشتی شي خو هغه لوکیشن هغه واپس خپل هډ کوارټر ته ودرېږي چې په پلانکي ځای کې په ما باندې ډزو شو یعنی هغه د ایر ډیفنس سیستم هغه ځای ورته معلوم شي نن سهار او بیا ماسپښین هندوستان یو څو میزایل راخطا کړي لسه ډرونونه خو له پاکستان په هوا کې په میزایل وویشته خو چې پاکستان کله د هندوستان په چال باندې پیښ شو چې دوی خو زمونږ د ایر ډیفنس سیستمونو معلومات کوي چې په کم ځای کې په موږ باندې گزار کیږي نو بیا د هغې نه پس پاکستان دا هڅه وکړه چې یاره پرېږدی چې دا میزایل څومره لاندې کیږي او کله د راکټ لانچر یا د LNG په رینج کې راشي نو بیا پرې ډزې کوی نو بیا د هغې نه پس تقریبا 40 میزایل چې کوم دي نو هغه اوس چې زه تاسو سره خبره کوم د می 8 نیټه ده او تقریبا 9 بجې کېدونکي دي دا زه تاسو سره خبره کوم نو تر اوسه پورې 40 نه زیاته ډرون چې کوم دي هغه د امریکې راغورځېدلي دي او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پرزې او ټوکړې پرتې دي مطلب د هغوی دا و چې ما تاسو ته وویل چې لکه یو میزایل خو په 15,000 یو ډرون خو په 15,000 یا په 500 روپۍ باندې ته جوړولی شي خو چې کله پته دغه ډرون وړې او ورپسې کوم میزایل ورخطا کوي نو هغه په میلیونونو ډالرو باندې کیږي نو لهذا د هندوستان دا کوشش و چې دوی به زمونږ په ډرونز پسې دا ټولې میزایل ورخطا کړي او په زرګونو میزایل به دوی نه ولګي او بیا چې د هغې نه پس مونږ باقاعده جنگ شروع کوو هوایي جنګ نو د پاکستان سره بیا د دې میزایلو کمی وي نو پاکستان سره هم ظاهره خبره ده چې په محدوده پیمانه باندې دغه میزایل موجود دي نو پاکستان بیا په دغه ځای کې لاس راخ کو د هغوی په منصوبه باندې پیښ شو او د هغوی دغه حمله وایي چې ناکامه شوه لوکیشنز پیدا نه کړل مختلفو ښارونو کې ول ډرونونه راوغورځول د هغوی هغه پروژې او ټوکړې پرتې دي خو لوکیشنز معلوم نه کړی شول نو دا په جنگ کې به ګوره یوازې نرتوب نه استعمالیږي په دې کې به جنګي ټکنالوژي په دې کې به شعور په دې کې به پوهه په دې کې به ډېر د حکمت نه کار اخلي دې ته جنګي حکمت عملي وي مهارت ورته وي او د هر یو ادارې دا کار چې هغه په خپلو کارونو کې ماهره وي او موږ خاصه نښې منځولو که نه خو هغوی په خپلو کارونو کې ښه ماهران وي په خپل کار باندې پوه وي چې څنګه به یې کوو او څنګه به یې نه کوو اوس د هغې نه علاوه بیا د پاکستان د فوج ترجمان هم راغی او د پاکستان د فوج خارجه وزیر هم پریس کانفرنس وکړو او وی چې دغه صورتحال دی تاسو ته مخامخ دی چې د پاکستان چې موږ څونه ډرون راغورځېدلي دي بغیر د کراچۍ نه چې په کراچۍ کې چې د پاکستان د هندوستان ډرون وویشتی شو نو هغه په یو الک باندې راپرېوته نو هغه الک پکې په حق رسېدلی دی نور پکې څوک هم نه دي زخمیان شوي بلکې کباړیان لګیا دي ځان له هغه کباړ چلی د هغوی کار پکې روان شو او تر اوسه پورې د پاکستان یو فوجي هم نه دی مړ شوی او 50 فوجیان په آزاد کشمیر کې د هندوستان په مقبوضه کشمیر کې مړه شوي دي او دغه شان تاسو ته خو پته ده چې 6 رافیل جزونه ول راغورځولي چې 3 پکې رافیل دي یو د هغوی ډرون ده
ډېره مضبوطه ډرون ده د هغوی هغه ولې راغورځولې وه او یو مک 29 او یو معراج الوتکه نو دا 15 الوتکې ولې راغورځولې دي په دې کې 3 رافیل الوتکې دي چې هغه د فرانس جوړې دي او هغه ډېر اډوانس الوتکې دي او هغه ځان سره اټمي وار هډ موړي دي شي او د رافیل جزء د جوړېدو په تاریخ کې دا په مختلفو ملکونو کې جنګېدلې ده په افغانستان کې په شام کې په نورو ځایونو کې خو دا ړومبی ځل دی چې رافیل الوتکه وویشتل شوه دا ړومبی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک رافیل الوتکه وویشتله او راویې غورځوله اوس د پاکستان حکومت وایي چې تاسو دغه مچۍ الوزوئ را الوزوئ را پرېږدئ چې څه کوئ هغه وکړئ خو چې موږ جواب چې به کله موږ درکوو نو موږ به یې د خپلې خوښې درکوو تاسو موږ له مطلب بیا چې لکه ګوتې مه راوړئ تخنوی مه چې راځئ را باندې موږ به باندې حمله کوو او د خپلې خوښې به د باندې کوو په خپل ځای کې باندې کوو داسې ګزار به باندې کوو او داسې دنه ګزار به باندې کوو چې تاسو به بیا 15 ورځې ځان له به ټکور ورکوئ داسې ګزار به باندې کیږي نو مایوسه کېږئ مه د پاکستان ټول قوم یو موټی دی او چې کومه کس دې وخت کې د پاکستان د فوج په منځ کې تفرقه را پیدا کوي د قوم په منځ کې تفرقه را پیدا کوي او خپلو سیاسي مفاداتو له ترجیح ورکوي او قومي مفادو له ترجیح نه ورکوي هغه د قوم دشمن دی هغه د لستوڼي مار دی نو لهذا د لستوڼي ماران زما ټول قوم ته دا خواست دی چې د لستوڼي ماران تاسو کنټرول کړئ او هندوستان به زمونږ د فوج کنټرول کړي بیا غمه شه